شاگرد محمودی دی دا هر چا د زړګي سر دی مفتی نصر بابر دی زر مفتی نصر بابر دی مفتی نصر بابر دی عزتمند اوریدونکو د زموږ دویمه ویډیو ده په مروجه هیله اسقاط باندې ابل ور زموږ هغه ویډیو کړی و په هغې کې هغه څه ابتدایي تمهیدي خبرې وې اوس چې دی نه هغه د ټولو نه اول به د مروجه هیله اسقاط کوم چې بریلوي حضرات هغه په مقبرو کې یا د جنازې نه پس مړی لا دفن شوی نه کم کوي د هغوی هغه طریقه کار هغه به ذکر کوو چې د کوم طریقه باندې هغه هیله اسقاط کوي د هغې نه پس چې دی نه هغه د دې حکم هغوی څه بیانوي او بیا به د هغو څه دلایل انشاءالله د هغې جوابات بیا به کوم فقهاو تذکره لیکلې ده انشاءالله هغه ذکر به هغه کوو د ټولو نه اول دې چې کوم طریقه کوي د ویډیو کې هغه تاسو ته زه راولم دغه ویډیو تاسو وګورئ د هغې نه پس انشاءالله هغه خبره کوم دیو به اسقاط کې دغه ویل د فرض او واجباتو له منظوراتو چې بعضې به ادا کړي او بعضې به ادا کوي اوس دی عاجز دی د هغه ادا نه د مفاد د ادا نه نو پیدې خدای ویلې په قرآن کې په تعین سره او دا کلام الله سره د مال نه په غبن فاحشه ما قبول کړی دی او سره د مال نه ما ته در بخلی دی پخوا زمانه کې د اشنغر کې دا ګوړه ارزانه وه نو په اسقاطه کې به دا ګوړه راوړله ساته خره به مقبرې ته راړه پوره کار به پې کېده اوس ګوړه ګرانه شو نو دا خښته چاپ صابون اخلي دی اوس دا که نو هغوی به وایي دا لوی ډېرې د ګوړې چې میدان کې لګېدلې ما تا ته در بخلی دا ټول په بدله کې د فرض واجباتو د نورو عباداتو وی مخکړی قبلې ته نو دا هسې غټ برزاتو پخوا چې د حیاتو اوس هېڅ کولی نه شي د لپروت دی ساتې تلې ماتا ته در بخلی دا ګوره تاسو په دې مړو کې دا وایي ښه نو پښتنو پسې خو څه ختمت لاړ شي خو دوی واسې قدرتي خبرېږي دوی ته الهام کېږي وی دا زیرې په ما کړی و پرون عظیم کلال او چې مړ د بخت جمال وی راتلو ته وږی تږی هغه دم شومه سنبال او کارو ګزل جلال پرون په برغلتو باندې ما میراب وهلی ماتا ته در بخلی نو بیا وی پلانکی راشه دا ګوړه وسته وویشه زره دی وخت د مازدیګر دا درې مې دي زامن دوه مې نوسي دي شه خبره او په دوی وکړه نظر خیلاس ته مې وراره دی برخه وکړه برابره اوس راغی بختور چې په اسقاط کې شامل شي دا ډېر لوی بختوري زه پخوا چړی وم نو یو ځای کې کېناستم پخوا دا هندوستاني پیسې وې نو موږ له دوه پیسې یا پیسه راکړه د هغه ځای نه به پاڅېدو نیستی وخت وکړو بل ځای کې به کېناستو بیا خلکو پابندي ولګولو هغه پاسې به د ځای نه نه ګوره موږ به بیا مخه واله داسې مخې له به لاړو که نه چې بیا را باندې دا چاپېچله شي نو چې دا والي که نه بل دا ده چې موږ به د استاد موږ یو استاد و هغه هم داسې ملا مسکین و د هغه سره مقبرې ته لاړو زما خوا ته کېدی چې تاسو د خلک پیسې ډېر درکړو هغه به سړی راغی دا زموږ د جومات طالب دی دا طالب دی دا طالب موږ له بیا چې کوم دی نو انا نه راکړه چې جومات ته به رالو راکړې هغه درې پیسې واپس ولې هغه خو ته ما ووایي چې زما طالبان دي که نه بیا به موږ د استاد نه پټېدو هسې موږ نه بېرته اخلي نو څه له کېږو د استاد خوا ته هغه به رانه بیا جدا ټیکس واخېسته نو بیا وی بیګا ته به حلوا وي یا پولاو یا به زرده وي دا لوبه به توده وي او قسم نه چې نړۍ به مې پوره یوه قوده وي دا کور به د شوده وي او څلوېښت ورځې پوره به دغه نه وي مسوده وي نړۍ به مو لمده وي تر هغې عزرایل به چېرته بل وي پرځولی او ما تا ته در بخلی چې د رستم په شان غټ کلی څلوېښت ورځې کې پکې د دوی مړي نور هم کېږي وی مولا سره د علم د کفارو د خندای په بدو مبتلای هم مړي لمبري هم راته مخکې مقتدای دا ته په څه سودای غیرت حیا دې نشته دی لالچې شرمولی ما تا ته در بخلی که تاسو ته پته یې که نه زه خو لکه ګاډی ما چلولی که نه په دې پاکستان کې څو ملکونه دا ډېر خوار دي یو دا وزیرستان علاقه ده په ډېر اسماعیل خان کې ګوره د کرې دپاره سیکل دی وروسته دې ویډیو کې هغه وکتل چې په دې کې هغه څه سپینګیري او څه ځوانان هغه ناست دي حالانکې تاسو د یو طرف ته به کې کتلی شئ مړی چې دی نو هغه پروت دی جنازه پرته ده
او خلک چې دنه هغه تاو شوي دی او یو شور چې دنه په دغه ټایم کې جوړ دی او خلک چې دنه هغه څه کوي دا په منځ کې هغه څه ښودلی شوي دي تاسو دا ویډیو وکتله او بیا چې دنه هغه یو تلاس کوي بل 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 چاپېرې چې دنه هغه لاس تاوی راتاوی دا چې دنه هغه د دې طریقه کار شو. نو زمونږ په علاقو کې هغه د دې مروج طریقه هغه هم دقه شانتي ده یا د دې نه لږه ډېره چې دنه هغه بدله وي. صابون چې دنه هغه کېدي قرآن مجید هغه راواخلي یا صابون کوي نه ګوړه کېدي اکثر یا دغه نه نو قرآن مجید هغه یې او لږې پیسې دا چې دنه هغه کم د هغوی امام وي یا د هغوی چې دنه هغه کم مشر وي هغه ته ورکړلی شي هغه چې دنه هغه بیا بل ته ورکړي بل ته دا چې دنه هغه تاویږي دا دایره چې دنه هغه لګولې وي یو وایي ما تا ته درکړي هغه وایي ما قبوله کړي ما تا ته درکړي ما قبوله کړي تا ته درکړي دا دایره چې دنه هغه داسې ولګي. هر علاقه کې دي چې دنه هغه خپل یو ځاني چې دنه هغه یو طریقه هغه ایجاد کړې ده او هغه چې دنه هغه کوي. بس د دې نه علاوه هغه د دې په کتابونو کې بعضې طریقې چې دنه هغه هم لیکلی شوي دي. لکه دا زما سره د دې یو کتاب دی د کتاب حواله د مقالات حیدری د هغې دویمه حصه او صفحه نمبر 351 352 دا دی د احمد حسین رضوی دی د دې طریقه ذکر کوي. دی وایي हीले इस्कात का सही और कामिल तरीक़ा वही है जिसे फ़ुक़हाए हनफिया ने अपनी कुतुब मुबारका में लिखा है और हमने गुज़श्ता औराक़ में भी तफसील बयान किया है. दे द फ़ुक़हाओ तस्किरा वही फ़ुक़हाओ हम दगा लिखली दी लेकिन दे वही इसके मुकाबला में हमारे दियार में हीले इस्कात का तरीक़ा ये है यानी द फ़ुक़हाओ पर मुकाबले के ज़मून पर इलाक़ों की दे वही दे पखपल दा इक़रार के ज़मून पर इलाक़ों की तरीक़ा दादा कि इमाम मस्जिद साहिब क़ुरआन साहिब इमाम मस्जिद साहिब कुरान हकीम अपने हाथ में लेते हैं नकदी और अशियाई खुर्दनी सामने रखते हैं सपैसी कुरान मजीदी और द खुराक से सामानी आगा जी देना आगा मखी तकीदी फ़ुक़राए मसाकिन और आमतुल मुस्लिमीन को हल्का में खड़ा करते हैं फ़कीरान गरीबानान और नूर आम मुसलमानान आगा पर हल्का की कहने हालांकि दिल तो हम दे देना अगद गलत कलामी न कारगस्ते दी چې دنه هغه کم دایره لګي په دې کې د دې لحاظ نه کوي چې دا پلان کې غریب دی که نه دی دا ټول چې دنه غریبانان دي که نه دي په دې دایره کې دا چې دنه هغه د زکات مستحق خلک دي او که نه دي خو بهرحال دي په کتاب کې لیکلي دي حالانکه دلته اوس هغه هم د هغې لحاظ نه ساتلی کېږي. نو دی وایي فقرا بیا غریبانان چې دنه هغه او عام मुसलमानान हल्का में कड़ा करते हैं दी हल्का जोड़ की दायरा जोड़ की और अहले इस्कात की ये अल्फाज पढ़ती है ब्यादा अल्फाज वही कुल्लु हक़ मिन हुकूक़ अल्लाह तआला मिन अल-फ़राइज़ वल वाजिबात वल कफ़ारात वल मंसूरात वग़ैरहा मिम्मा वजबत फ़ी ज़िम्मति हाज़ा अल-मय्यत अल-मुतवफ़्फ़ा अन्हु फ़अल-आन आजिज़ुन अन अदाइहा फ़अअतयतुकुम हाज़ा अल-मुस्हफ़ अश-शरीफ़ मअ हाज़िहि अन-नुक़ूदात अल-मालिय्यत फ़ी हीलत अल-इस्क़ात रजाअ मिन अल्लाह तआला अन यग़फ़िर लहु दगा दुआ چې دنه هغه بیا وایي د دې په جواب کې چې دنه इसके जवाब में حلقه का हर शख्स قبلته ثم اعطيته دی وایي ما قبول کړی دا او تاسو مې بیا درکړی دا حالانکه په دایره کې د دغه الفاظ چې دنه هغه هم نو قبلته ثم اعطيته هغه خلک په دې پوهیږم نو چې د الفاظ سدي یا په پښتو کې چې دنه هغه اکثر نو تاسو کې دا ویډیو مو خو ولا هغه کې چې دنه هغه ورکړم یو کس په کې معمولی چې دنه هغه اصلاس دي سي کې او دي سي کې تاسو به هغه کې هغه وګورئ نو دغه به هم نشتی دی وای دا زمونږ مروج طریقه ده د فقهاو په مقابله کې په خپل دی اقرار کوي او بیا هم دا طریقه چې دنه هغه دی نن سبا غنشته نن سبا بدی کې دی هم د بیر رد بدل کړي پھر امام مسجد حیلہ کے یہ الفاظ پڑھتے ہیں اور حلقہ والے احباب جواب دیتے ہیں پھر تیسری مرتبہ ایسا کیا جاتا ہے بیا دریم پیردا یعنی درے پیرے دا دور لگے اور دعائیں مغفرت مانگ کر یہ سب اشیاء امام مسجد اور حاضرین فقراء و مساکین پر تقسیم کر دی جاتی ہے بٹولو باندې هغه بیا تقسیم کړل شي. हीले इस्कात दे ब्यावई हीले इस्कात का ये तरीक़ा अगरचे सही है और इससे मैयत को फ़ायदा भी पहुँचता है लेकिन ज़्यादा सही गोरा दिवई दा तरीक़ा हम सही दा लेकिन द टूल नगोरा और सही तरीक़ा हाँ दा वही है जो फ़ुक़हाए किराम ने अपनी अपनी कुतुब मुबारक में लिखा है द दीन साबित सोची द दीरा तरीक़ा द फ़ुक़हाओ पर किताबों के अगर न लिखल अशी कम चिद्दी दल तरीके लीदम बिया द दीन इलावती पे कि द दीन नूर हम चिदना अगर जाना जाना खबर अगर जोड़ी कड़ी दी हाँ द दीन अलावा वस چې دنه هغه د دې حکم څه دی د نورې طریقې هم په خپلو کتابونو کې هغه لیکلي دي او زموږ په علاقو کې هغه مختلفې طریقې هغه کېږي خلک چې دنه د هغې مشاهده هغه بار بار کوي په مختلفو ځایونو کې کوم ځای کې چې هغه کېږي نو خلکو به هغه لیدلي وي د دې اوس حکم څه دی د دې په نسبت باندې چې آیا دا حیله کول هغه د حیله اسقاط کول دا مروجه چې کم کېږي
دا فرض دی واجب دی سنت دا د دې حکم چې دی نه هغه سره یو حکم به زه د فقهاو ذکر کوم هغه به وروسته انشاءالله ذکر کوم خدا خبره یاد ساتئ اخر کې به زه په دې باندې هغه لږ بحث کوم نورو هغه کلیفونو کې د دې حکم چې دی نه هغه یاد ساتئ دې حکم څه لګئ نو د دې یو مولانا دی مفتی عبدالقیوم هزاروی هغه په خپل کتاب القول المحتاط صفحه نمبر 23 په دې کې چې دی نه هغه لیکي حیله مروجه موسومه باسقاط جائز و درست ہے دا جائز او درستی اس کا منکر پڑھ لے درجے کا گمراہ بیدین اور بیدین بدمذہب ہے نو دی وی چې څوک دا نه کوي د دې را مشر وی چې څوک دا نه کوي نو دغه کس هغه گمراه دی پڑھ لے درجے کا گمراہ بیدین اور بدمذہب ہے نو دا خو هغه کس ته پر استعمالي کې چې اوس سره فرض هغه نه کوي دا هغه لپاره چې دی نه هغه بلکې د فرض انکار وکړي دا هغه لپاره دا الفاظ چې دی نه هغه خلک استعمالوي د دې په نسبت باندې د دې حیثیت سره د فرض دی بل ذکر اغلی کی بخشائش عزیزہ بدی کی صفحہ نمبر 10 کے اغلی کی بریلوی مذہب کے سیف من سیوف اللہ مولوی محبوب رضوی دا چې دنه اغلی دی سره د دې یو مشهور عالم دی په بخشائش کې لیکي جو شخص حیل اسقاط کو فضول بتاتا ہے وہ گمراہ بددین ہے سو کوئی چې دا کار فضول لے نو هغه گمراہ دی بيدین کسته نو ظاهره خبره دا خدای کسته پر استعمالي کی چاغ دلا فرض گنی په بل مقام کې هغه دی لیکي اب دیوبندی اس رواج کو فضول بتا کر اور مصطفی پیارے کو جھٹلا کر جہنم کی کس گڑے میں گئے ہے په کما کند کې چې دا هغه جهنم ورسیږي نو جهنم کند کې د هغه کسته پر حکم لګي چې هغه د دین هغه واوري هغه چې دین هغه کفر اختیار کی دا په بخشایش کې دا لیکلي دي نو مطلب د دې په نظام دی دا چې دین هغه سره فرض دی دغه رنګه فرسی الرحمن د هغه خلیفہ احمد علی شاه سیفی هغه په خپل کتاب کې حسام السیفیہ په صفحه نمبر 108 کې چې دین هغه د حکم لیکي هم اهل سنت والجماعت خصوصا احناف کا یہ عقیدہ ہے حالانکہ دی اهل سنت والجماعت نه بدی باندې ان شاء الله زه مستقل کلیپ کوم چې اهل سنت والجماعت هغه چاته ویل شي هغه سوق دی په ځان باندې یو دروغ اهل سنت والجماعت لیبل چې دنه هغه لګول دی دغه لیبل چې دنه هغه د دې شاته د دې هغه بدعات هغه مکروه چهره چې دنه هغه پټه ده د دې مثال چې دنه هغه زموږ استاد محترم یا د دې یا چې دنه هغه پنځپيري حضرات د هغه مثال هغه ذکر کوي وای دی لیبل چې دنه هغه د دې مثال هغه داسې دی لکه یو سړی په یو سیس باندې هغه لیبل د جاپان ولګي او مال چې دنه هغه د چاینا خرڅي د قرنګ دی لیبل په ځان باندې هغه د اهل سنت والجماعت لګي هغه په ځان باندې لیبل د دیوبند لګي لیکن پټ چې دنه هغه د دې عقاید هغه نه د اهل سنت والجماعت دي نه چې دنه هغه د دیوبند والو دي نو دیوئی ہم اہل سنت والجماعت خصوصاً احناف کا یہ عقیدہ ہے کہ مروجہ دورہ اسقاط جائز اور مستحب ہے دیورت بلکہ مستحب وی انور خورت پرز وی لی دی بیا وی خوارج کلاب النار خوارج کم چې دین نه خارج خلق تھی کلاب النار د اور سپی وہابیہ خبیثہ اسے بدعت و حرام کہتے ہیں جو کہ اسے بدعت اور حرام سے جو وہ سمجھے وہ وہابی اور خارجی ہے دا دی حکم چی دینا اغا لگے بلکہ کہ خودی صراحتاً چې دنه هغه د واجب حکم لګي د دې یو عالم دی مولوی نظام الدین ملتانی هغه په خپل فتاوا انوار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 221 کې چې دنه هغه لیکي ہر دو صورت میں ولی پر اسقاط کرنا واجب ہے د چې دنه هغه صراحتاً د حکم لګول چې په ولی باندې د اسقاط کول سي دا واجب دی حالانکه دا واجب دی که سړي دا به ان شاء الله هغه مخکې کلیپونه کې هغه راشي دا خو د دې حکمونه شو اوس په موجوده زمانه کې موږ په خپل معاشره کې هغه وینو د څه حکم چې دین هغه لګي نو تاسو لیدلې دي څومره چې جنازې کېږي یو سړی را پاسې د هیله اسقاط کوي ته ورته وایي چې مه کوه دې ستا سره په هغې باندې جنګ کوي جګړه کوي غویمه کوي ډېر به چې دی هغه تاسو مشاهدات لیدلې وي دي چې دی هغه په هغې باندې داسې کلک ولاړي چې داسې کلک یو سړی په فرض باندې هغه هم نه ودرېږي یو سړی فرض مونځ نه کوي نو څوک د هغه سره جنګ نه کوي چې هلکه ته دا فرض مونځ ولې نه کوي چا په هغې باندې وهل نه دي کړي حالانکه د دې دا مروجه هیله اسقاط د دومره لازم ګڼي چې دی په هغې باندې وهلو ته تیار دي مرګونو ته تیار دي دومره چې دی نه هغه دی لازم هغه جوړ کړي نن سبا دور کې چې دی نه هغه د دې حکم دا دی او علامه حلبی رحمه الله په شرح منیت المصلی کې لیکي وما يفعل بعد الصلاة فمکروه لأن الجهال يعتقدونها سنة او واجبة وكل مباح هذا فمکروه دی وایي که نه علامه حلبی هر هغه کار چې هغه مباح وي یعنی جایز کار وي
او خلق هغه چې دی نه هغه څه کوي لازم ګڼي یا خلق چې دی نه هغه فرض درجې ته رسي د سنت درجې ته رسي داسې یو کار چې دی نه هغه پرېښودل بیا لازمي دي. مطلب یا دی وایي چې د مانځه نه پس چې په یو طریقه باندې خاص طریقه ده په هغې باندې سجدې شکر ادا کېږي نو دا مکروه ده. حالانکه دا جایز وه خو مکروه د دې وجې لیکلي ده چې خلک په دې ته هغه لازم ووایي. دغه رنګ فتاوا عالمګیري کوم دغه خبره کوي وغیره نور فتاوو کې هم دغه خبرې لیکلي ده. نو دا د دې په نسبت باندې هغه حکم شو چې آیا د حیله اسقاط مروجه کم چې په ویډیو کې تاسو ته طریقه وښودلی شوه یا چې کم دلته کې ما تاسو ته هغه بیان کړی د دې کتاب نه یا نور ګڼ کتابونه د دې طریقې هم لیدلی دي یا دغه طریقه چې دی نه هغه مونږ په خپلو معاشره کې هلته چې دی نه هغه مشاهده هم کوو دې ته دي چې دی نه هغه د فرض واجب بلکې سنت یا مستحب دغه درجو ته چې دی نه هغه دي رسولي دا د دې په نسبت باندې هغه حکم دی نه دی. او انشاءالله آینده کلیپونو کې به بیا هغه مونږ چې کله زموږ دلایل هغه شروع شي په هغې کې به بیا د دې حکم هم بیانو چې آیا د دې حکم هغه څه دی.